مسئلہ ذکر کے دا چې وراثت تقسیمی نو دا نمبر 1 سټیپ بای سټیپ د یو بل نه نمبر ملاوي. دلته هغه ترتیب ذکر کوي چې ته وراثت تقسیمای نو اول به وګورې په دې ورثو کې ذوی الفروض څوک دي. ذوی الفروض پکې څوک دي؟ نو د ذوی الفروض چې کم دی حق د غونډو نه مقدم وي. بیا پسې دویم نمبر د عصبات مسله وي، عصبات به نسبی مقدم وي. دریم نمبر به عصبات سببی وي، معتق مولا د عتاقت ورته وي. بیا د هغې پسې مرتبه وي څلورمه رد په ذوی الفروض باندې. بیا پنځمه مرتبه وي د ذوی الارحام. بیا شپږمه مرتبه وي د مولای موالات. او بیا اومه مرتبه وي چې د مړي د چا دپاره وصیت کړی د خپل مال. او بیا اتمه مرتبه وي چې دا یو پکې پاتې نشي نو بیا موسی له وي. او بیا بله مرتبه اخري د بیت المال وي. په دې ترتیب باندې به وراثت تقسیمیږي. نو اوله مرتبه ده فیبدأ باصحاب الفرائض. په دې به لومبی شروع کې ځکه نبی کریم علیه السلام فرمایلی دي الحق الفرائض باهلها، تاسو فرض خپل اهل ته ورکئ. پته لګي لومبنۍ مسله د ذوی الفروض ده. د دې ذوی الفروض په خپل مصنف تعریف ذکر کوي چې فرائض د فریضتون جمع ده. دا چې کوم دی چاته ویلی شي هم الذین لهم سهام مقدره، دا هغه حضرات دي چې دوی د پاره حصې دي مقدرې معینې فی کتاب الله تعالی، د الله په کتاب کې. د الله کتاب چې چا د پاره حصه ښوولې ده دې ته اصحاب الفرائض وایي. پرون دې مسله ذکر کوله چې اصحاب الفرائض خو هغه چې د هغې حصې په قرآن ثابتې وي، د هغې حصې په سنت ثابتې وي، د هغې حصې په اجماع ثابتې وي. او دلته خو صرف یوازې ذکر شو چې حصې ثابت ده په کتاب. نو جواب به وکړي دا اکتفا ده بالاعلا، او دا نور دو سره مراد دي. لهم سهام مقدره، دوی دپاره حصې وي مقدرې فی کتاب الله و سنت رسول الله و اجماع الامه. حصې ثابت ده په کتاب په سنت او په اجماع. دا غونډ چې کوم د اصحاب الفرائض دي، خو مصنف صرف کتاب الله ذکر کو، اکتفا وکړه بالاعلا. دغه حضرات اصحاب الفرائض شو. دا خو تعریف شو د اصحاب الفرائض. ټوټل چې کوم میراث والا ذکر کوي نو اصحاب الفرائض دا 12 کسان دي. ټوټل چې کوم دی دا 12 کسان دي. په دې کې چې کوم دی 4 نارینه دي او 8 پکې زنانه دي. 4 نارینه دي 8 پکې زنانه دي. خاوند دی ذی الفرائضو کې، اخیاپي رور دی ذی الفرائضو کې، او دارنګې پلار او نیکه دي. دوی دپاره خپل فرض هم وي او سره بیا کله عصب هم ګرځي. او 8 په دوی کې زنانه دي. 8 په دې کې زنانه دي چې کوم دی خپله ښځه ده، خپله لور ده، د زوی لور ده، عیانی خور ده، علاتی خور ده او اخیافی خور ده، او دارنګې مور او نیا دي. دا 8 پکې زنانه د دوی حصې مقدرې دي. ښځه ده، لور ده، د زوی لور ده، د اصحاب الفرائض. او 3 واړه خویندې دي، عیانی، علاتی، اخیافی خویندې دي. نشپک شو. 9 وسره مور او 8 وسره نیا. دا 12 کسان داسې دي چې دا ذی الفرائض ورته وي. د دې حصې مقرر دي په کتاب الله سره، په سنت او په اجماع سره. لومبیا به دوی له حصه ورکړي. ثم بالعصبات، بیا به چې کوم دی دویم نمبر شروع کیږي په عصباتو باندې. عصبات جمع د عصبتون ده. عصبتون دا جمع د عصبون ده. نو بیا عصبات جمع الجمع شولا.
بیا دا جمع الجمع شوله. خو لیکن دا عصبتون چې کوم مفرد دی نو دا جمع هم استعمالیږي مفرد هم استعمالیږي، نو د دې وجې نه عصباتون ډېرې جمع سره استعمال کثیر سره نه راځي، د حیثیت د جنس په شانته استعمال راځي. دا عصبه یو معنا ده، د عصبه احاطه، عصبو علی القوم ویلی شي احاطو علی القوم، عصبه معنا ده احاطه. او مخکې چې موږ تعیین کوو نو د عصبات همداسې دي چې دوی د دې مړي نه احاطه کړې ده. عصبه مخکې ذکر کوو څه وي؟ زوی دی، نوسی دی، ښکته شو، پلار دی، نیکه دی، په بره شول، یعنې په ښکته بره ترې نه راتاو شول، ورور دی، وراره دی یو طرف، تره دی، د تره بچی دی بل طرف، نو دا د مړي نه تاو دي. نو عصبه ویلی شي احاطې ته، عصبو علی القوم احاطو، چونکې د عصبه هم داسې دي چې د مړي نه تو دي، نو ځکه ورته عصبه ورته وایي. دویم عصبه عصبتون ویلی شي پلې ته. د انسان په دې بدن کې اډوکې هم دی، غوښه هم ده، رګونه هم دي، یو حصه پکې هغې ته پله ورته وایي. دا پله داسې څیز دی چې دا نه اډوکې دی او نه غوښه ده، دا د غوښې او د اډوکې په دې منځ کې څیز دی، او دا د دواړو کار هم ورکوي او د دواړو جوړ هم ورکوي. دا یو کلک برخه د بدن ده. څنګه چې دغه عصبه کلک څیز دی نو دغه رنګې دا رشته هم کلکه او مضبوطه ده. عصبیت رشته دا هم کلکه او مضبوطه رشته ده. لہذا دا مو لغوي معنا ذکر کوله د عصبه. اصطلاح د شریعت کې عصبه چاته ویلی شي؟ نو دی په خپله تعریف ذکر کوي، والعصبة كل من یأخذ، عصبه به ویلی شي هر هغه کس ته چې د اخلي ما ابقته اصحاب الفرائض، چې کم پاتې شي د اصحاب الفرائض نه. اصحاب الفرائض حصې واغستې، د هغې نه چې کم څیز پاتې شو هغه به دوی اخلي یوه، وعند الانفراد، او چې کله یوازې عصبه راشي او ذی الفرائض ورسره نه وي، یحرز جمیع المال، بیا د غونډ مال جمع کوي چې ټول مال اغستی شي. دا تعریف د عصبه دی. والعصبة كل من یأخذ ما ابقت، ذی الفرائض نه چې کم مال پاتې شو نو هغه دوی اخلي، او که ذی الفرائض نه وي نو دا ټول مال دوی اغستی شي. دا تعریف شو د عصبه و دپاره. تا لغوي او اصطلاحي معنا زده کړه. اوس تقسیم ذکر کو. دا عصبه په دوه قسمه دی. یو ته چې کوم دی عصبه نسبی وی، دویم ته عصبه سببی وی. یو ته عصبه نسبی وی، د نسب په لحاظ باندې عصبه، او دویم ته عصبه سببی وی، نسب نشته، څه وجه ده د هغې د وجې نه عصبه ګرځېدلی. نو ځکه دی فرمایي ثم بالعصبات من جهة النسب، نو عصبه نسبی دا مقدم دی په هغه عصبو باندې چې کم سببی دي. عصبه سببی دا جوړیږي په اعتاق سره. یو سړی بل آزاد کی د معتق ته عصبه وي، نو دا هغې سبب صرف دغه عتقو. لہذا دویم نمبر چې کم مرتبه ده دا د عصبو ده، خو د عصبو نسبیو ده. د عصبه نسبی تعریف دی وکړو. دا عصبه نسبی په خپل کور کې درې قسمه دي. دا عصبه نسبی په خپل کور کې په درې قسمه دي. عصبه نسبی بنفسه دي، عصبه نسبی بغیره دي، عصبه نسبی مع غیره دي. دا درې قسمه دي. عصبه نسبی بنفسه، بغیره، مع غیره. نو معنا لغوي د عصبه، معنا اصطلاحي د عصبه. بیا عصبه دوه قسمه شو، نسبی او سببی. سببی رستو راځي. نسبی مو ترې راواغستو، دا نسبی په خپل کور کې بیا په درې قسمه دی. یو ته عصبه نسبی بنفسه وی، دویم ته بغیره وی، دریم ته مع غیره وی. اول قسم په دې دریو کې چې عصبه نسبی بنفسه دی، دا سلور انواع دي. اول قسم بیا دا سلور انواع دي.
اول عصبه زوی د مړي دی، بیا زوی د زوی، بیا زوی د زوی د زوی، ښکته چې څونه پسې ځي دا د انسان عصبی، دا عصبه دی او بې نفسه دی، په خپله د چا په وجه باندې دا عصبت نه حاصلېږي، بس چې ستا بچی دی نو ستا عصبه دی، ستا نوسی دی نو ستا عصبه دی، ستا کړوسی دی نو ستا عصبه دی، بل ته پکې ضرورت نشته. نو عصبم دی، نسبم دی او بې نفسه دی. په ښکته باندې چې څومره د بچي په اولاد د زوی په اولاده کې راځي دا عصبه بې نفسه وي. یوه دویمه سلسله په بره باندې عصبه بې نفسه، دویمه نوع پلار دی، پلار د مړي دی، نیکه د مړي دی، نیکه د نیکه دی، داسې بره ځي. خو چې نیکه صحیح وي، یو جد صحیح وي یو جد فاسد وي، یو جدی صحیح وي بل جدی فاسد وي. جد صحیح دی ته وي چې د مړي ته نسبت کې په منځ کې به ښځه نه راځي، دا جد صحیح وي. نو د پلار پلار دا صحیح دی، منځ کې ښځه نشته، نو د پلار پلار جد صحیح دی، منځ کې ښځه نشته. خو که چېرته منځ کې ښځه راشي بیا به جد فاسد وي. د مور پلار، یعنې د مور پلار جد فاسد شو. اوس د پلار د مور پلار، اوس د پلار پلار خو جد صحیح و، خو د پلار د مور پلار فاسد شو. همدارنګې جدم داسې وي، جده چې په منځ کې جد فاسد را نشي دا جدی صحیح وي. د مور مورو، د پلار مورو دا جدی صحیح منځ کې جد فاسد نشته. د پلار مورو، د پلار د پلار د پلار د پلار مورو دا غون اجداد صحیح دي، برانیه هغه نه صحیح ده. خو چې کم ځای کې جد فاسد پکې رالی بیا به جده څه ګرځېږي؟ فاسده. د پلار د مور پلار، اوس منځ کې چې کم دی مور، د پلار د مور پلار دا جد فاسد دی، اوس د هغې مور به بیا جدی فاسدی. نو جد صحیح جد فاسد چې دی وپېژندو نو واپس به خپلې خبرې ته راشي. عصبه نسبي بې نفسه، دویمه نوعه د پلار او نیکه ورنیکه خو جدد اجداد صحیحه چې به راځي. دریمه نوعه په عصبه او نسبي بې نفسه کې رور د مړي دی، رور د عصبه دی، چې رور نه بیا د رور زوی دی، وراره چې دی نه د وراره زوی دی، په ښکته چې څونه زیاده ستا عصبه دی. څلورمه نوعه په دې عصبو کې هغه تره دی د پلار روره، او چې دا تره نه بیا د تره زوی عصبه دی، بیا د تره د زوی زوی. لہذا دا څلور انواع، یو په ښکته زوی د زوی، پلار نیکه، دریم رور، څلورم تره د هغې بچي. په همدغه ترتیب سره چې راوالې دا څلور دې ته عصبه ویلی شي، او دا عصبه نسبي هم دي او څنګه دي؟ بې نفسه دي، خود به خود دا ستا عصبه دي. دویم قسم په دې عصبو نسبیو کې بې غیره دي، چې د غیر د وجې نه دا عصبه ګرځېږي. بې غیره دا چې کوم دی دوه دي، عیاني خور، علاتی خور. عیاني خور سکه خور دا ذیل فرض ده، یو سړی مړ شو اکې یوه خور یې پاتې شي نو څه خو نیم مالي رسېږي، نو یعنې ذیل فرض ده. او که یو سړی مړ شي دوه خویندې ډېرې پاتې شي ثلثین یې رسي، نو دا ذیل فروض په خپله څه شی ده؟ ذیل فرض وي. عیاني خور هم داسې ده، که د عیاني خور نه او علاتی خور وي هغه هم دقسې ده. یو سړی مړ شو نورې هېڅ څوک نشته، مېرنۍ خور یې ده، نیسه پې رسېږي. مېرنۍ دوه او پنځه خویندې دي، ثلثین به رسېږي. نو دا عیاني علاتی خور په خپله دا ذیل فروضو کې دي، او دا هر یو بیا عصبه ګرځېږي په رونو سره. اوس تا یوازې خور وه نو نیسې پې کېږي، خو که مړ شو خور هم ده او سره رور هم دی، نو دا خور اوس نسب نشي اخیستلی. ولې که دا خور نسب والي خو رور ته هم نسب پاتې کېږي، نو دغه څه برابر شوله، د ده فرضیت ختم شو، اوس عصبیت ته راواخوتله. نو دا خور عصبه شوله بې غیره په رور سره. څنګه چې سکه خور ده دارنګې مېرنۍ خور ده. نو دا دواړه خویندې عیاني علاتی دا دواړه خویندې ذیل فروضو کې دي، خو دا هر یو عصبه ګرځېږي په خپلو رونو سره. نو ځکه موږ دې دواړو ته څه ووې؟ عصبه بې غیره.
او دریم عصبه مع غیره دی. دا چې کوم دی عیانی علاتی خور ده، اوس مو دا ذیل پروز دی، خو دا عصبه ګرځېږي په لور د مړي سره او په لور د زوی د مړي سره. عیانی خور وه داغه چې کوم دی خپل ذیل فرض یا علاتی خور و نیسه پې کېدو او که ډېرې وي نو ثلثین به کېږي. خو که دی خوا یو سړی مړ شي او د هغه لور ده، نو چې لور یې ده اوس دا لور ذیل فرض شوله، لور ذیل فرض شوله، اخوا خور عصبیت ته لاړه. که څه ورته پاتې شو چې ورکوو به، که پاتې نه شو چې خپل کار به کوي. همدغه رنګې څنګه چې د دې سړي لور وي په دې باندې خور عصبه ګرځېږي، نو لور یې نشته، زوی مړ دی خو د زوی لور یې ده، نو دا زوی لور دا قایم مقام د خپلې لور شوله، دا ذیل فرض ده. دته به مخکې فرضیت ورکړي به نه ده نو. او هلته هلک خو په خپله عصبه و، نو ځکه خویندې چې کوم دی هغه ته مو وی عصبه بغیره مو ته وی چې د بل په وجه عصبه شوی وي، ځکه هلکان عصبه و. او دلته دا خویندې عیانی علاتی عصبه وګرځېدې، خو د چا په وجه چې عصبه شوي دي هغه په خپله عصبه نه ده، اخو لور ده، اخو نوسی ده، نو ځکه ورته څه وایو عصبه مع غیره ورته وایو. ښه جي، هر کله چې ته وپېژندل تعریف د عصبه لغت کې څه ته وایي، اصطلاح کې څه ته وایي، بیا تقسیم دی وکړو عصبه بنفسي، عصبه نسبي او عصبه سببي. بیا د عصبه نسبي راواغستو د هغه درې قسمونه دي جوړ کړل. اوس راشه تعریف ته، نو تعریف کې مو ذکر کو کل من یاخذو، عصبه موږ هغه چاته وایو چې دی به اخلي ما ابقته، کم چې باقي کړي د لره اصحاب الفرائض. ستا نکته ذکر کوي یستحقو، دا اعتراض ده پکې، اعتراض دا واردېږي اوس د عصبه کې خبره کوله، زوی څه شی دی عصبه، او نوسی څه دی عصبه. او سره دی نه چې یو سړی مړ شي، زوی شته، اخواته دوه زامن مړه دي او د هغه مړو زامنو بچي شته، نو دا د مړو زامنو بچي د دې کاکا د دې بابا نوسی دي، او اوس مې دا نسی عصبه دي که نه. او چې کله بابا مړ شو دا یو زوی جمدی دی، دا مال اغستی شي خو اخواته نوسی محروم دي. قانون به مخکې په دې کتاب کې راځي القربا تحجب البعدا، کم چې قریب عصبه دی بعید عصبه محجوب ګرځي. دلته قریب عصبه موجود دی چې زوی دی، نو بعید عصبه چې نوسی دی هغه محروم دي. نو دا نوسی خو عصبه او ته خو چې یاخذ ما ابقه، دی به اخلي چې کوم ما بقیه وي، او دلته نوسی شته دی هیڅ هم نشي اخیستلی، هیڅ نشي اخیستلی. نو نکته جواب کوي یاخذون مراد یستحقو، دا نوسی مستحق د اغستلو دی، خو دلته کاکا جمع دی، د هغه کاکا منع کړی دی. خیال کې راله بابا مړ شو، کاکا جمع دی، نو دا نوسی مستحق دی، خو اوس وراثت ځکه نشي اغستی چې هلته کاکا دی. کو دا کاکا نه وی نه بیا د اغستو، خو کاکا مخکې شتی چې کوم دی، نو ځکه دی د یاخذو په ځای ورته څه وایي یستحق، مستحق دی. ما ابقته هغه چې باقي پرېدله اصحاب الفرائض، دا اصحاب الفرائض اضافت جنسی دی، نو لہذا ته نشي ویلی چې کوم پریښې وي اصحاب الفرائض، دی به اله عیسی اخلي چې دا فرائض خو جمع ده، چې کم از کم درې چې کوم د ذیل پروز حصه والي، بیا به دا باقي عصبو ته میلاویږي. او طریقه خو داسې نه ده، که یو ذیل پروز وي او حصه واغسته، باقي چې کم مال پاتې شو دا عصبو ته راځي. دلته خو فرائض په جمع ذکر دي، نه موږ وی دا اضافت جنسی دی، جنس اصحاب الفرائض. جنس اصحاب الفرائض که هغه یو دی او که دوه دی او که لس دی، خو چې اصحاب الفرائض خپله حصه واغسته، باقي مال به بیا عصبو ته راځي. وعند الانفراد، او چې کله دا یوازې وي، نو یحرز جمیع المال، دا به جمع کوي تمام مال. دلته به سره بله نکته ولګي، چې کله دا عصبه یوازې راشي، نو یحرز دا جمع کوي جمیع المال، تمام مال اغستی شي دفعه واحده. دا به سره ولګي چې کله یوازې وي او اصحاب الفرائض نه، بیا به دا خلک مال اخلي، یحرز جمیع المال خو څنګه دفعه واحده. دا قید سره ځکه ذکر کو، یو اعتراض به تپشي.
تا تعریف د عصبو کې وې چې اصحاب الفرائض نه نو دا به ټول مال اخلي، دا ټول مال خو اصحاب الفرائض هم اخیستی شي. ځکه مسله مخکې را روانه ده، اصحاب الفرائض ته حصه ورکړه او نور حصدار د وراثت نه، دا وراثت به عمدي اصحاب الفرائض ته بیا ورکو په طریقې د رد سره. ته رد ویو نو یو ځل اصحاب الفرائض حصه واغسته، بیا نور څوک ونه دا مال دوی له بیا ورکو په دوی باندې رد کو، نو د اصحاب الفرائض خو غونډ مال جمع کو. تو خو چې تمام مال به عصبات جمع کوي، دا تمام مال خو اصحاب الفرائض هم جمع کو، هغوی جمع کو که جمع نه کو. نو تو سره قید به ذکر کی چې تمام مال جمع کوي، خو څنګه دفعتن تمام مال جمع کوي خو دفعتن واحدتن، او اصحاب الفرائض چې جمع کوون هغه دفعتن نو، هغه به دفعتین، یو ځل دی ولور کو فرض، بیا چې وارث نو باقی دی ولور کو په طریقې د رد، هغه جمع کو خو دفعتین، او دلته چې دی جمع کوي دفعتن واحدتن، په یو ځل باندې چې کوم دی دوی جمع کوي. په دې تعریف باندې اشکال دی، اشکال دی په دې تعریف باندې چې تا وی عند الانفراد دا تمام مال جمع کولی شي، ختم شو، دوی تمام مال جمع کولی شي. اشکال پیدا کیږي چې اوس متا ته تقسیم ذکر کو، عصبات نسبی دا په درې قسمو، کم چې عصبات نسبی دي او بے نفسه دي نو دا ټیک د چې هغوی خو داسې کوي شي، خو دا رستنی دو قسمونه چې کم عصبات دي نسبی او بے غیره دي یا مع غیره دي، ختم کړه، یا بے غیره دي یا مع غیره دي، دا چې کم دي یحرز جمیع المال، دا خو نشي کولی. ته تعریف کې ذکر کوي عصبه چاته ویلی شي چې عند الانفراد یحرز جمیع المال، دا به غونډ مال جمع کوي. نو عصبه بے نفسه کولی شي چې غونډ مال جمع کوي، خو کوم چې عصبه بے غیره دي یا مع غیره دي دا احراز د جمیع مال نشي کولی. طریقه دی چې خویندو ته زیات نه زیاته ثلثینو پورې مال ملاویږي، بس د ثلثینو نه اخوا د جینکو حصې نه، نو احراز د جمیع مال خو دی نشي کولی. نو د دې نه جواب کولی شي داسې چې مراد دلته دو جواب به وکړو. مراد په دې سره چې عند الانفراد او دا تعریف ذکر کو دا صرف د عصبو نسبیو بنفسه دی فقط، دا تعریف صرف د عصبو نسبی بنفسه دی فقط، نه چې کم دی د بغیره او د مع غیره. کله چې دا تعریف د عصبو بنفسه نو د هغوی دا حیثیت دی چې ما بقیه د اصحاب الفرائض اوم اغستی شي او احراز د جمیع مال اوم کولی شي، او کم چې عصبه بغیره یا مع غیره دی دلته مراد نه دي، نو ستا اعتراض نه واردېږي. یو جواب په دې جواب باندې به اشکال دا دی چې هر کله تا دلته عصبه بنفسه واغستل نو اوله مرتبه د ذیل فرایض شوله، بیا پسې عصبه بنفسه شول، بغیره او مع غیره خو تا ویستل، او د دې پسې مرتبه بیا را روانه ده د عصبه و سببي و. لہذا دغه عصبه بنفسه چې بغیره دی او مع غیره دی دا خو د عصبه و سببي نه بیا رستو شول، او سره دی نه چې د هغې مرتبه خو مقدم ده. پوه شئ په اشکال باندې؟ دلته مونږ د عصبو نه عصبه یو قسم واغستو چې بنفسه دی، نو اشکال دا پیدا شو چې کوم عصبه بنفسه نه و بغیره او مع غیره تا خو دې ځای نه تعریف د هغه ونه که دې ځای نه دې ویستل، نو چې دې ویستل وروسته ورپسې ذکر کېږي عصبه سببي، نو بیا خو دغه عصبه د هغې نه وروستو شول، او سره د دې نه چې مرتبه د دې عصبه و نسبي مطلقا مقدم ده په سببي باندې. نو دې نه اشکال نه به بیا جواب وکړي چې نه جي مؤخر نه دي. دلته عصبه مصنف دوه ځای ذکر کړی دی،
یو ځل ذکر کړی ثم بالعصبات، بیا ذکر کوي والعصبتو. نه مراد د دې مخکینی نه چې ثم بالعصبات، دا عصبات نه مطلق عصبات نسب دی، که بنفسه دی که بغیره دی که مع غیره دی، درې وانو ته شامل دی نو مقدم شو. او دا دویم چې ذکر کوي والعصبتو، دلته مراد به صرف عصبه نسبی بنفسه دی، نو تعریف صرف بیا د کو. دا دویم چې ذکر کو بیا دا صرف عصبه بنفسه ذکر کو، تعریف به صرف د دې کو، نو اعتراض وارد نشو او تاخیر پکې هم رانغلی. دویم اشکال پیدا شو چې ته هلته د مخکینی عصبات نه یو معنا واغستله چې ثم بالعصبات مطلق عصبه نسبی دی واغستل، او د دې دویم نه دی واغستو عصبات نسبی بنفسه. او طریقه دا ده چې هغه معرفه ده، دا معرفه ده، او قانون دی معرفه چې معاد شي معرفه نو ثانی عین اولی، معرفه چې معاد شي معرفه ثانی خو عین اولی. نو آلته چې کوم عصبات مراد هغه به د عصبه نه اخلي، دلته غیر معنا څنګه اخلي، نشي اخیستلی. نور ناور کې تاسو سره وایي آلته شعر ذکر کوي اذا اشتدت بک البلوا ففکر فی الم نشرح، اذا اشتدت بک البلوا ففکر فی الم نشرح، فعسر بین الیسرین اذا فکرته فافرح. نو آلته عسرم ذکر دی او یسرم، دا دواړه ټکي دوه کارتي ذکر دي، خو لیکن طریقه دا ده چې دا عسر معرفه ده او یسر نکیره ده. نو چې دا عسر دوه کارتي ذکر شو معرفه ده، نو دا دویم عسر اقا مخکینی عسر دی، او یسر خو ذکر دی نکیره، دا دویم یسر د مخکې یسر نه غیر دی. اذا فکرته فافرح چې یو ځل عسر راشي نو الله به دوه یسر بیا راولي. نو اشکال دا پیدا شو، دا خو معرفه ده او قانون دی چې معرفه معاد شي معرفه نو ثانی عین اولی، نو څنګه به دلته غیر ووایو؟ د دې نه جواب دا دی چې دا قانون کلی نه دی، اکثری دی. نو آلته به د عصبات نه والی عصبه نسبی مقدم شو، او دویم چې والعصبه د دې نه به والی عصبه نسبی بنفسه، تعریف به صرف د دې وکړي. او دا چې معرفه معاد شي معرفه نو دا قانون اکثری دی. قرآن مقدسه کې الله فرمایلی دی قل اللهم مالک الملک، مالک الملک معرفه ده، بیا فرمایي تؤتی الملک معرفه ده. نو که دا معرفه ثانی عین اولی شي دلته به فساد لازم شي. د دې دواړو ملکونو منځ کې د اسمان ځمکې فرق دی. قل اللهم مالک الملک، الله ملکیت حقیقي دی، او تؤتی الملک ته چې حکومت ورکې نو ولې زمونږ وزیر اعظم صاحب ته چې حکومت ورکړی نو الله خپل حکومت ورکړی، د پاکستان واج مجازي شانتي ورکړی دی. دا تؤتی الملک، دا ملک د مخکینی ملک سره هغه حقیقي دی، دا مجازي دی، منځ کې فرق وي، عین اولانی دا قانون اکثری شو. یو جواب. دویم جواب آسان کولی شي. د تعریف کې چې کوم دی دوه شق دي. یو شق ذکر کوي عصبه چاته وي کل من یاخذ ما ابقته اصحاب الفرائض یوا، او دویم وعند الانفراد، دلته وو په معنا د او سره دی، وعند الانفراد دا وو په معنا د او سره دی. اوس به اشکال ختم شي. نو عصبات دې ته وي یاخذ چې دی مستحق د ما ابقه د اصحاب الفرائض وي. نو دا خو په عصبه و نسبی په درې واړه شقه صادقو، او دا دویم او عند الانفراد، او عند الانفراد یا داسې به وي چې د انفراد کې به د احراز د جمیع عمل کوي، نو بیا او عند الانفراد بنفسه کې دا صلاحیت شته، او په بغیره او مع غیره کې دا صلاحیت نشته، خو مخکینه خو پکې شته که نه، مخکینه پکې شته، نو تعریف غونډو دپاره شامل شو. ثم بالعصبه دریمه مرتبه ده چې کوم د عصبه من جهت السبب، هغه عصبه نسبی، دا عصبه دی سببی، نسب کې سکار نشته، خو دا سبب جوړ شوی دی. دا سبب کم دی؟ وهو مولا العتاقت، دا مولا د عتاقت دی، مانا چا چې اعتاق کړی دا معتق. معتق چې کم دی دا عصبه دی د معتق د پاره، دا نه چې ګینې دا معتق ته سبب کې د مولا کې د معتق د پاره، نه،
معتق د معتق نه وراثت نشي اخیستلی، معتق د معتق نه اخلي. لہذا دا معتق چې کوم دی دا عصبه دی د معتق دپاره، او دا ولی عصبه وګرځېدو؟ سبب د هغې دپاره نسب نه و، بلکې دا صرف عتق و. نو چې چا عتق کړی دی دا د معتق وراثت حاصلولی شي. بیا تاسو فقه کې وایي تعمیم دی. دې سړي عتق کړی دی عامه ده، که دا عتق یې کړی با اختیار او که عتق یې کړی بی اختیار. من ملک زارح من محرم عتقه. همدارنګې عتق یې کړی دی لوجه الله، الله یې خوشحالو. عتق یې کړی لوجه شیطان، شیطانان یې پې خوشحالول. په هر شکل باندې دا عتق کړی دی نارینه و، عتق یې کړی زنانه وه، هر یو چې دی. خو چې چا عتق کړی چې کوم دی نو د هغې معتق ولا به دې معتق ته راځي. ولی نبی کریم علیه السلام فرمایلی دي الولاء لمن اعتقا، ولا به هغه چا د پاره چې چا عتق کړی دی، سړی دی که ښځه ده که بالغ دی که نابالغ دی، با اختیاره دی بې اختیاره دی، خو چې عتق چا کړی دی نو دریمه مرتبه عصبه چې کوم دی هغه د سبب دی چې دا مولا د عتاقت دی چې چا عتق کړی دی. او ثم عصبته على الترتیب، بیا به د دې عصبو ته ورکو په ترتیب سره. معنا دا ده چې معتق ته موږ دا معتق مړ شو، د هغې اصحاب الفرایض څوک نشته، نسبیان یې هم څوک نشته، نو دا مال موږ ورکوو معتق ته. اوس چې مو وکته معتق نشته، هغه مړ دی، معتق یې مړ دی، نو اوس بیا چاته ورکوو؟ د هغې چې کوم عصبات دي نو اول به دا ورکوو د دې عصبو ته. د دې معتق چې کوم دی لومبی عصبه د هغه زوی دی، زوی ته ورکوو، نوسي ته ورکوو، کړوسي ته ورکوو. دا نه بیا به د دې معتق خو مړ دی، بیا پلار ته ورکوو، پلار نه نیکه ته ور نیکه ته، دا نه بیا ورور ته، بیا وراره ته، بیا د وراره زوی ته، دا نه بیا تره ته، د تره زوی ته، په دغه ترتیب. خو دا ولا چې میلاویږي دا ولا د عتاقت ده او دا وراثت نه دی، نو دا به ګوره صرف ذکورو ته میلاویږي، اناسو ته نه میلاویږي. معتق چې هر څوک دی هغه ته ولا میلاویږي، که ښځه ون امو ته میلاویږي او که سړی ونه ام میلاویږي. او یو د معتق اولیاء او عصبو ته ورکول دي، نو د معتق عصبو ته چې ورکې بیا به دا صرف ذکورو ته میلاویږي. ته ولګېدې غلام دې آزاد کو، او د هغه غلام مخکینی دوه مرتبې اصحاب الفرایض هم نشته او عصبه هم نشته نسبي، نو ته معتق یې تا ته راځي. معتق چې هر یو د هغه ته راتلی شي. خو که دا معتق نه وي بیا چاته ورکوو؟ د دې عصبو ته او په عصبو کې نسب ته، نو زوی ته ورکوو خو لور ته نه. په دې کته وراثت نه دی، ښه دا ولا ده، چاته میلاویږي؟ زوی ته میلاویږي خو لور ته نه. که دا بچی نشته نو نوسي ته میلاویږي خو نوسی نه، کړوسي ته میلاویږي خو کړوسی نه. که دا ښکته سلسله نه په بره لاړې نو پلار ته میلاویږي خو مور ته نه، نیکه ته میلاویږي خو نیا ته نه. همدغه رنګې دا سلسله نه دی اړخ ته راواخوتلې نو ورور ته به میلاویږي، د معتق ورور ته به میلاویږي خو د معتق خور نه، وراره ته به میلاویږي خو ورېره نه. دقسې که دام نه لاړې تره ته نو تره ته میلاویږي خو ترور نه، د تره زوی ته به میلاویږي خو د تره لور نه. پوه شئ په خبره؟ دا ولا ده، دا وراثت نه دی. که معتق نه و بیا موږ ورکوو چاته؟ نسب د دې معتق ته. اوس نسب هم نشته. دریم نمبر بیا د سبب به ګورې چې دا معتق په خپله دا بل نشتی، نسب هم نشته. دا معتق چې کوم دی چا آزاد کړی هغه معتق پسې لاړ شه، بیا هغه ته ورکې، هغه ته به هم دغه مسله د هغه نسب ته، نسب یې نه بې سبب ته. نو فرمی دا چې وهو مولا العتاقت، دا مولا د عتاقت دی چې څوک معتق دی هغه ته ورکوو. او که دا نه نو ثم عصبته، بیا به د هغه عصبو ته ورکوو. دغه عصبه څنګه؟ علی الترتیب، په ترتیب باندې. ویم پسې که بس کو بس دی. سبحان ربک رب العزة عما یصفون.